زما د دیدي چې بس نو کوټه مې ورله خېږلې ده پټۍ او چوکه مې پرې ورله اچولې ده او ډېرونو ته مې ورله ویل مې ځان په سره یې وکړئ ښه خواري پرې وکړئ چې په ژوند ژوندۍ معلومات ډېرېږي जी सब बस नाजायज हम कړی जी بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې ستاسو د چینل احمد علي خان ستاسو د ملګرو شکرګزار یم دا په 4 جنوري باندې تقریبا 18-19 دن مخکې د دې میاشت ریسنټلی په سکندر خان روډ باندې یو 2 کسان چاویش دي چې هغه 2 کسانو نمونه دي د یو نوم رحمت علي دی او د بل نوم صاحب الله دی چې دا د یو غریبي کورنۍ سره تعلق ساتي او د جمعټو کلی دي مهنت کش دي مزدوري به کوله ګلکاران دي د ماښام د مانځه ټیمو 5:30 بجې وي تقریبا دی دواړه چاوویشتل ما او اس ایچ او صاحب ما ته اطلاع وکړه مونږ لاړو سپارټ ملاحظه مونږ وکړه او د مدیانو سره ټوله شپه مونږ په دې کې باس مباحثه وکړه خو چونکې مدیان وویل چې یاره زمونږ نه چا سره مخکې دښمني وه او نو اوس چا سره دښمني شته مونږ ته هیڅ قسمه پته نه لګي بیا د ډي پی او صاحب جناب عرفان الله صاحب او د ایس پی صاحب انویسټیګیشن د نذیر خان د هغې چې کوم دی نو په هدایاتو باندې هغې ټیم تشکیل کړ چې هغه زما په نگرانۍ کې و چې ایس ایچ او شبقدر ولایت خان ایس ایچ او بټګرام ابراهیم شاه خان او تفتیشي افسر شاکر خان دا مونږ یو ټیم جوړ شو او په دې کې مونږ چې کوم دی نو د مقتولینو سی ډي آر او د موبایل راویستې مونږ د سی ډي آر مطابق مونږ ولګېدو په هغې کې مونږ ډېر هلکان او ډېر داسې خلک مونږ د هغه کلو مونږ انټاروګیټ کړو خو د هغې نه مونږ ته څه داسې څه کلو میلاو نه شوه بیا مونږ چې کوم دی نو په خپلو کې بیا جرګه وکړه او په هغې باندې مونږ په بل سینسي طریقې باندې لاړو او په جدید خطوط باندې مونږ لاړو چې هغه مونږ په هغې لار اختیار کړه نو په هغې کې مونږ ته یو کلو میلاو شوه دا چې په دې کې په قاتلانو کې کم 2 قاتلان دي چې د یو نوم دی عدنان او د بل نوم دی عابد هغه هم د دغه کلي دي مقتولین ځان له 2 ملګري وو او دا قاتلان ځان له 2 هلکان دي چې د ستاسو په شیشه باندې ولاړ دي په شا باندې دا 2 ځان له ملګري دي مونږ بیا دا کلو مونږ ته میلاو شو چې یاره په دې کې د عدنان هلک چې کوم دی نو د ترور د لور سره تعلق او هغه خوښه وه چونکې هغه په دې مقتولینو کې د مقتول رحمت علي لی ورکړې وه او د هغه یوه میاشت پس واده جوړېدو او هغه یو کمره مو جوړه کړې ده چې شاید چې تیاره شوي به ومي نو دې هلک ته په د دې کویدن باندې او د دې جینۍ په ورکولو باندې د عدنان ملزم ته ډېر زیات دک او درد نو د دې بل ملزم سره صلاح کړې ده او هغه ورته سینه ډبولې ده عابد چې مخامخ ولاړلی چې دا کار به دله زه وکړم او ته بېغمه شه مړه بیا ورسره دا ملګری شوی دی او د دې رک یې کړې ده چې دا 2 په موټرسایکل باندې لاړلو او دی ورپسې په هغه لار باندې لاړل واپس چې بیا په هغه لار باندې راتلل نو په دقه ځای باندې چې کوم ځای قتل کېږي دی ورته ولاړلي او دی سره خبرې مبرې هم کړي دي خپل موټرسایکل او دغه چې کوم دی نو ورته خراب کړی دی بیا چې کوم دی نو دا عبد الګ لګېدلی دی د دې بل دوست لپاره چې کوم دی نو دا مقتول رحمت علي ویشتی دی او بیا دا بل ورسره په دې وجه ویشتی دی چې یاره مونږ په ځان باندې ګواه چې شمدید نه پرېښودو هغه قاتلانو نه مونږ هغه چې کوم آلی قتل دی پسټل دی 30 بور هغې مونږ ریکور کړی دی سمیت کاش او د هغې نه علاوه چې کوم دی کوم موټرسایکل په دې کې استعمال شوی دی نو هغه هم مونږ ریکور کړی دی او تفتیش په دې کې جاری دی او تفتیش په پکې کېږي انشاءالله د انصاف چې څه تقاضي دي او انشاءالله مونږ به الله ته جواب دیو او په هغې کې هغه تفتیش شروع دی
دا جی زمانه ترو دا یې ترو دا جی ما خوښه دا جی کېدن شو پر رحمت علي باندې جدي لږه بیا ټک ناستو ما خپه وم که نه چې واده به خو لکه ما ویل نه چې داسې کوم دا عبید لږ چې راغی دی ما سره بیا ټک کېناست دی ویل ولې خپه یم ما ویل دغسې کار دی دا جد ماته وي چې زه به درله داسې کار ما ورته نه ویل چې ته داسې کار وکړه یا زه کوم ته ما ته وویلي چې زه به تاله داسې کار وکړم که نه بس ته بیا غم وکړه قربان جي بس ناجیزه مو کړی جي کیا ته بس دا کوه کیا چې دي چې زموږ هلکان پلستریانو پلستر سواني ته تلل ډېری ته ځان له کار کته او بیا دي پسې دا مشوره کړې چې هغوی لاړل نو به دوی مو پسې په سکوټر چې دي نو لاره کې ورته ناست دي نو بیا چې سکوټر کې ګوتې والې او هغوی ته ویې دا راته هغوی ته تپوس وکړو ملګرو څنګه چې یاره سکوټر راته روان شوی دا زما لوی رحمت علي ورته بس ټکو شوی دی نو هغه خپل غټ موبایل ورته راوښکېږي او هغه ځای باندې وله چې دې کې څه فرق دی نو بیا پې دې عبید چې دی نو ده پې ډس کړی چې ناست دی نو هغه پې ډس کړی پوه شولې نو بیا هغه بل بچی چې نو هغه چې ورته وویل چې بیا ډارې وویستو وایي ده به راباندې کوي او شهادت کړی وه زما د دیدي چې بس نو کوټه مې ورله خېجولې ده پټۍ او چوکۍ مې پې ورله چولې ده او ډېرونه زما لرې مې الله په سره یې وکړی ښه خواري پې وکړی موږ سره مخامخ کار نو چېرې مخامخ کار او موږ پې ګوته ایښې وي زمونږ په کلي جمټ دوابه کې د نن نه په 4 تاریخ باندې بلکې یو داسې واقعه راغلې وه چې زمونږ یو 2 ځوانانو او هغه د شپې د ماښام په ټیم کې دواړه قتل شو دا جمټ کلي چې کوم دی د تاڼا بډګرام په حدود کې راځي هغې پسې بیا ډي اس پي د شب قدر او ډي پي او چارسده او اس ایچ او ولیت خان او تفتیشي شاکر الله خان او اس ایچ او ولیت خان دی مشترکه یو داسې کردار اولوبو یقینا زه وایم که د پولیس افسران ټول دغه شان شنو په زنګ په معاشره کې به ان شاء الله تعالی چاته تکلیف او زحمت نه ملاویږي ډېر په انداز باندې چې هغه خوفیا کې صغیر وبیستو او غلې برآمد کړه غلانن چې کوم دین هغه د بټګرام په تاڼه کې بندي او مونږ دې لراغلی و چې مونږه د ډي پی او چارسده او ډي سپریاس خان شب قدر او ابراهیم خان او د شاکر الله خان او د ولیت خان مونږ شکریا ادا کو او مونږ دا ویو چې بالا افسران صاحبان دي له شابسي او سلبزیو د انعاماتو نیت وکي چې دي له انعامات ورکي